باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. حدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله 4 غدائر. رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی ته راننوت. رسول الله مکی له 4 کرته راغلی دی وروسته د هجرت نه مدینې ته. یو ځلې په عمرة القضا چې ورته ویلی کېږي چې هغه عمره چې په فیصله د دواړو جانبینو باندې شوې. دویم کرت په فتح د مکه کې راغلی و. دریم کرت چې کله د حنین غزا یې وکړه او رسول الله واپس کېده مدینې ته په جعرانه کې واړول، نو عمرة الجعرانه چې ورته ویلی کېږي نو هغې کې مکې ته راغی. او څلورم چې دی نو هغه حجة الوداع کې رسول الله مکې له 4 کرته وروسته د هجرت نه راغلی. دا دلته چې ام هانی بیبي وایي چې رسول الله مکې له راغی او 4 کمڅۍ وي، نو دا په فتح د مکه کې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اختان کمڅۍ کړي وو، کلک کړي وو، ودلي وو د دې دپاره چې غبار ورته داخل نشي، ګردونه ورته داخل نشي. لدفع الغبار یې دا کار کړی و. وقال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال محمد لا اعرف لمجاهد سماعا من ام هانئ. نو دا حدیث منقطع دی، خود نورو کثرت د طرق د وجه نه دی ته امام ترمذی رحمه الله حسن ویلی دی. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله 4 زفائر وغدائر د دوالو معنی ولا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وعبد الله بن ابي نجيح مكي. كيف كان كمام الصحابة. كمام کې 2 تفسیر علماء د حدیث کړی دي. یو دا چې کمام جمع د کمتون جمع کمامون، لکه قبابون جمع د قبتون ده. نو چې دا کله جمع د کمتون شي نو بیا د دې معنا ده القلن سوا. دې قلنسوي ته ولی کمام وی، دې ته ولی کمتون وی. وسميت بها لأنها تغطي الرأس، سر پټي، نو د دې وجه نه ورته کمتون ویلی کېږي دې ټوپۍ ته چې کومه په سر باندې ښودلی کېږي. دویمه ترجمه بعض علما وی کمامون چې دی دا جمع د کمون ده، په غیر د تینه چې واخلي کمتون نه ده. کمه خو قلنسوي ته وی، ټوپۍ ته وی، دا جمع د کمون ده. او کوم ویلی کېږي دغه چې هغه نستوڼي چې ورته موږ او تاسې ورته وایو هغې ته کوم ویلی کېږي. نو دا کوم د نستوڼو ته ویلی کېږي. نو بیا معنا دا ده چې کیف کان کمام الصحابة، نستوڼي د صحابو په څه طریقې باندې وو. نو که دا کمام شي او د کمون جمع شي نو معنا داسې شوله. ګوره حدثنا حمید بن مسعدة قال حدثنا محمد بن حمران عن ابي سعيد. ابو سعيد څوک دی؟ عبد الله بن بصر.
قال سمعت أبا كبشة الأنماري يقول كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بضحا. نو کمام کې منګه دوه ترجمه وکړلې، یو دا چې دا کوم د قمیص ته ویل کېږي کمام، نو دا کمام چې دی د قمیصونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه چې و دا به بطحن پراخو. نو بطحا معنا شوله عریضه واسعه، جمع د بطحن دا جمع د ابتح شوله بطحا پراخه. په بعضی کتابونو د فقه حنفی زمون کې لیکلي دي چې انه یستحب اتساع الکم بقدر شبرین، یوی ولیش په اندازه باندې د دې حدیث د وجنا نستونی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نستونی پراخه پر خودل دا مستحب دي، ځکه د صحابه نستونی پراخه او یوی ولیش په اندازه باندې. ابن حجر مکی هغه قول مرقات کې مولا لقاری راغسته دي او ویلي دي چې ان من البدع المذمومه اتساع الكمين. به مولا لقاری وی يحمل قوله على الساعه المفرطه، ساعت مفرط معنی ډیر زیات، افراط والا مفرطه، نو چې ډیر زیات پراخی دا قول د ابن حجر مکی وی پاغه محمول دی چې ډیر زیات پراخه کوي به نه کدی ویلیشت په اندازه پراخی، نو دا یستحبو دی د دې نه زیاته پراخی چې ابن حجر ویلی دي چې من البدع المذمومه، نو هغه زیاته پراخی ده د شبر نه د ویلیشت نه. امام ابن قیم رحمه الله په زاد المعاد کې وی واما الاكمام الواسعه الطوال التي هي كالاخراج، وی دا زیل کتبوي چې اخراج جمع د چا ده؟ خرجون، دا دغه چوته وی ګوډه تبوي چې سم ګوډه دي، نو داسې کل اخراج په شانت چې دا کمی جامع څوک کوي او دا نستونی دومره پراخه کوي، نو فلم یلبسها هو ولا احد من اصحابه، وین رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوستي دي نه دا اصحاب غوستي دي. البته قطعا وهي مخالفه للسنه، دا مخالف دی د سنت طریقې نه، واغه وی ځکه چې په انها من جنس الخيلا، دا دونه پراخه نستونی دا د مغرور خلقو کار دی. نو د دې نه دی اقوالو د دې ټولو نه معلومیږي چې داسې پراخه نستونی دا صحیح نه دی، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم جبه غسته و مخکې منګ ویلو چې هغه په باره کې راځي چې ضيقه الكمين و، نو د ضيقه الكمين استعمال راغلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لباس کې، خود واسعه الكمين استعمال راغلی نه دی. کته وی چې دلته چې امام او اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بوتحنو، نو امام ابن حجر رحمه الله وی چې دا څوک چې دا جمع د کومون اخلي دا خطا دی، بلکې دا جمع د چا ده؟ د کومتون ده، او کومتون نه مراد څه شی دی؟ هغه قلن سوا دا ټوپۍ ده، او د بطحن نه مراد دا ده چې دا بطحه یعنی داسې خوره وه اوچته، داسې نه وه چې نیغه اوچتې، نو معنا دا ده چې لازقه علی الرأس غیر مرتفعه عنها، داسې سر پورې به پیوسته و لازقه وه، د سر نه به داسې اوچته نه وه لکه د دې وخت د دې پیرانو ټوپۍ چې تاسې وګورئ اوچتې ټوپۍ د دوی د سرونو نه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوپۍ چې وه بطحن هغه پړیخه وه، یعنې دلته د بطحه معنا څه ده؟ پړیخه خوره،
نه په سر باندې خوره ولا کدا زمونږ استاد دا ټوپیګانی چې دا خوري کنه او یو داسې اوچت هغه قولی دي که تاسې کتلي د قبایلو چې هغه اوچا آته په سر باندې ولاړی نو دغسې نه وه د اصحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قلنسوه نو وایي دلته دغه قلنسوه مراد ده بعضې علماو لیکلي دي چې قلنس بطحن معنا همدغه پراخه ده خو معنا دا ده چې ټوپۍ به په سر کې څه وه پراخه و داسې تنګه به پکې نه وه لکه دا زمونږ ټوپۍ چې پراخه دي سر کې که نه وګوره داسې نو داسې به ټوپیګانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابهو پراخې وي تنګې به نه وي ضیقې به نه وي وایي دلته بحث د ټوپو دی نه بحث د اکمامو د قمیص دا امام ابن حجر هم وایي لازقې دي سر پورې کنه خو دلته دغه معنا هم شو چې لازقتن علی الرأس په سر باندې دغه وي ایمه دې باندې کې څه نشته عام لباس دی عادت دی صحیح ده چې څوک سره هم د جامې کوي تر څو پورې چې مشتمل په یو امر غیر منهی عنه باندې نه وي چې داسې عمل پکې نه وي چې هغه نه شریعت کې منع راغلي نو دا ټولې جامې اغوستل جایز دي خدا نو زه خو علی الیقین تا ته خبره نه کوم ما ته د اقوالو د علماو خبره وکړه چې امام ابن حجر رحمه الله وایي چې معنا یې دا ده چې پراخه به په سر باندې دا ټوپۍ او علماو یې داسې ترجمه کړې ده د غم کړې ده شارح مبارک پوری صاحب چې مراد د بودحانه دا چې سر باندې جوخته پرتی او وچته د سر نه نه دا مراد ده اوس ته څه مونږ باندې تعین کړه چې د ساجد میر صاحب ټوپۍ مراد ده دا د دې زمونږ د فیسبوکیانو مولیانو چې دا کم ته وکټوریان وایي د دوی د عادت دی چې دا ګرځي د مسلې په ځای باندې په اشخاصو خبره کوي تاسې په خپل عمر کې په مسلې خبره کوئ په اشخاصو خبره مه کوئ چې دا خپل مسله بیان کا یو بدعت دی هغه بیان کا ستا د دې سره څه کار دی چې دا خبره پیر ګوهر علی شاه کړې ده او دا خبره ابو حسن سواتی کړی دا او دا خبره شیخ امین الله کړی دا او دا خبره عبدالمنان کړی دا تعالی د دې اجازه نشته تخپل مسله بیان کړه چې مسله داسې ده سنت طریقه ده هغه سنت طریقه باندې عمل کا ارسو کوي ک پیری کوي ک موریدي کوي ک لیجسی کوي ک بریلی کوي ک پنځپیری کوي ټول یو شی دی دا اشخاص دا دین زمنګ په اشخاص نه دي اشخاص زمنګ په دین باندې دي دا زمونږ دینی اسلام دا په اشخاصو نه دی چې ابوبکر کوم کار کړی هغه به زمونږ دینی نه ابوبکر نه چې ابوبکر جوړ شوی دی د دې وجې نه جوړ شوی دی چې دیني په ځان کې راوستی و او د بلال نه چې بلال جوړ شوی دی نو دیني په ځان کې راوستی دی زمونږ دا دین په رجالو نه دی بلکې رجال په دې دین باندې دي نو د چا د خبره هیڅ کله په بحث مه کوه چې پلانکي صاحب دا ویلي دي او پلانکي صاحب دا ویلي دي مه د چا نوم اخله په مسله کې مه په چا رد کوه خپله مسله بیانوه خپل کار کوه باب ما جاء